أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد صدقت يا رب العالمين. دې آیاتونو کې الله رب العزت اول د جنت تذکره کوي، اهل جنت والا چې کوم خلک صاحبان د جنت دي او دا جنت والا دي په جنت ته داخلي، د هغې تذکره الله رب العزت کوي. الله دې پکې موږ په خپل فضل سره راوړي. الله رب العزت فرمایي ان الله یقینا هغه کسان ان الله یقینا الله رب العزت يدخل الذين داخل بقها کسان لرا آمنو چې ایمان یې راوړي دي او عملوا الصالحات او عمل کوي د نیکۍ. نو چې کوم ځای الله رب العزت د ایمان تذکره کوي قرآن کې، بیا ورسره د نیک عمل تذکره لازمي کوي. نو چې ایمان دې راوړو نیک عمل به ورسره خامخا کې، ځان نه به باغي نه جوړه چې یو ریاست پاکستان حکومت ته وماني او بیا د هغه د قانون نه بغاوت کې داسې به نه کړي چې اسلام دې ومانه د اسلام نه بیا بغاوت نه کړي. یقینا هغه ان الله یقینا الله رب العزت يدخل الذين داخل بقي هغه کسانو لرا آمنو چې ایمان یې راوړي دي وعملوا الصالحات وعمل کوي په طریقه د پیغمبر انقلاب فخر موجودات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نجوز د نیکۍ عملم کوي جنات جنتونو ته تجری چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه څلور قسمه ولي. ان الله یقینا الله رب العزت یفعلو کوي ما هغه څه یرید چې اراده ولري. الله رب العزت کوي چې د څه اراده الله ولري. نو ستبوي چې قرآن کې دا بار بار د جنت ذکر چې راځي، نو دې سره د اوبو دا ذکر ولې راځي؟ یا جنت خپله باغ ته ویلی شي، دا شینکي باغ بالکل شین ښکلی مزېدار دا ولې؟ نو د دې تپوس ته د عربو د هغه ټیم معاشرې نه وکړه چې په میلیونو به تلل، هغې ته به اوبه نه میلاوېدې او شاړو کې به سفرې کولې، شین بوټي قدرې به ورته نه میلاوېدې. اوس یې خو بیا هم څه نه څه ګزاره کړله. نو الله رب العزت فرمایي هغې ته چونکې دغه څیز مهیت و، نو الله ورته به طور مثال دغه پېښ کړه. نور د دې نه به لوی نعمتونه وي، ډېر به وي، د الله رب العزت دیدار به پکې کېږي. الله دې را نصیب کړي. نو نعمتونه پکې ډېر دي. د ټولو نه ادنا جنتي چې کوي چې هغه د ټولو نه آخري درجه وي، او حدیث کې راځي چې هغه صرف کلمه ویلي او مسلمان وي. یو کلمه یو کس ووایي او هغه د اسلام بنیادي عقیدو نه انکار وکړي، خو بیا کلمې نه کړه لمونځونه هم کوي، کافر دی. نه چې کلمې ویلي مسلمان وي، عقیده مني، نور هغه چېرته عبادت نه کوي، د سره جومات له خوا نه دی راغلی، د سره بلې شعبې له خوا نه دی تللی. نو هغه جنتي چې دی هغه چې په جنت کې څه قسمه نعمت غواړي الله رب العزت به ورنصیب کړي. الله دې رانصیب کړي. ان الله یقینا الله رب العزت یفعلو کوي ما هغه څه یرید چې اراده یې وکړي. الله چې د څه اراده وکړي هغه کوي. نو د مخلوق نه بلکې د الله ته د مشورې ضرورت نشته. من هغه څوک کانه چې وي یظنو چې ګمان کوي الله ینصره الله چې مدد به ونه کړي الله رب العزت مدد به ونه کړي الله د خپل پیغمبر سره په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې فلیمدد نو بس دې وتړي به سبب یو تام پړي لرا اله السماء اسمان ته ثم ليقطع بیا دې کټي فلینظر نو دې پوری هل یذهبن آیا ظاهر کو لری کو کې دو تدبیر ددو
ما هغه څه لره یغیظ چې دی پې غوسه کېدو. الله رب العزت فرمایي بعض انسان وي د هغه دا د هغه مثال په طور یو عالم وي او دی ورسره لګیا وي او دی وایي که زه چې اخوا شم نو بیا د عالم چې دی دا په دې کلي کې د ټینګې نه دی، یا دا طالب دی مولا دی که زه چې اخوا شم نو دی بیا د دین دا کار نه شي کولی، یا د دعوت تبلیغ دا شعبه ده که زه چې اخوا شم نو دا شعبه بیا نه چلېږي. د تصوف شعبه ده یعنې بس هر یو څیز د په خپل ذهن راسوال کړي چې دا کار زه کوم که چېرته زه دا کار د دین پرېږدم نو بیا دا کار نه کېږي. نو الله رب العزت فرمایي وایي دی دا ګمان کوي من کان یظن ان لن ینصره الله، دی دا وایي که چېرته الله رب العزت چې امداد به ونه کړي الله رب العزت د چا سره د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره فی الدنیا په دنیا کې والآخرت په آخرت کې. نو خلک دا وایي کله چې زه د لاس اخوا کړم نو د سر به امداد نه وي د الله د جانب نه. نو الله رب العزت وایي نه فلیمدد داسې وکړه چې وتړه بسبب یو پړي لره الی السماء اسمان ته یو غټ پړی وګوره اسمانه پورې وتړه، یا د اسمان نه مراد الی السماء سقف د خپل چت ته پورې زمونږ نه بره چې کومه دی ټول ته سما ویلی شي د خپل چت پورې یو پړی وتړه، بیا چې دی په هغې باندې وروخېږه ځان دې د سټه وتړه مطلب ځان پانسي کړه دا پړی کټ که خلک چې دی په میز باندې په بل څه بل څه چې خودکشي کوي په هغې وروغېږي ځان ته مړې ته چې د پړی چې دی واچي مړې ته او هغې له دیکه ورکړي. نو الله رب العزت وایي دغه پړی په ځان باندې راکټ کړه د باندې چې راکټ کې سټ باندې مات شي هېڅ هم نه شي کولی سټ به دی مات شي. نو په دې بیا دا غوسه ستا ختمېږي په دې دا کار ختمېږي نه. الله وایي فلیمدد بسبب بس وتړه یو پړي لره الی السماء چت ته څه ته خپل چت ته ثم لیقطع بیا کټ کړه دغې لره یا خپل سټ لره فلینظر نو بیا وګوره هل یذهبن آیا زایده شو ختم شو کیدو ختم کو تدبیر دستا ستا چې کوم تدبیر تا وی چې هغه غوسه په دې راځي چې دا پلانکی د دین کار کوي چې امداد ورسره نه نو بیا به د دین کار نه کوي. الله وی سټ دې مان کو ځان دې پانسی کو ځان دې تبا کو اوس وګوره آیا دا غره چې دې امداد زما لري شوی دی کنه الله وی زما سره امداد الله وی ځان پانسی کا ځان ختم کو خو زه د خپل دین نه امداد نو چکو. هل یذهبن آیا زایده شوی ددنه کیدو زایده کړی ددنه کیدو تدبیر دستا مکر ستا فریب دستا ما هغه عذاب ما هغه یغیظ چې ته پې غوسه کېدې هغه څیز یې لرې کړی دی چې ته په هغې غوسه کېې نه هغه ترې نه لرې کوي الله. وکذلک همدکه شان انزلناه نازلو مونږه آیاتونو لره. نو تاسو وګورئ د دین خلاف لوی لوی منصوبې جوړېږي لوی لوی طاقتونه لوی لوی خلک هغه چې د دنیا په اعتبار سره راپاسي او دین ته ټکر ورکول غواړي دین ختمول غواړي خو هغه کس ختم شو د خدای دین چې دی دا باقي وي د خدای دین دا باقي وي. دا دور چې دا ډېر سخت وخت دی تاسو په خدای یقین وکړئ دا څه پته دا یو د ظاهر علما دي یو د باطن علما دي یو د ظاهر او د باطن دواړه علما دي او ورسره د دنیا په حالاتو باندې کلک نظر دی وسیع مطالعه ده د هغې نه چې د نن سبا حالات ورکېږي ورسره نو هغه به درته دا خبره کوي چې خدای ته وګورئ د دین ته رانږدې شئ خدای ته وګورئ یو یو قدم چې دا په خیال دی د دنیا ډېره په تیزۍ د بدلون طرف ته روان ډېر ته ووایې بلکې دا اوس دا مولانا دا حسیني صاحب چې دی د دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث دی د هغه چې کم نظر دی په حالاتو نو دا به د ډېر کم خلک بله ورته پروت داسې دی هغه وایي یو یو قدم په خیال باندې دی وایي تاسو په دې خیال کې یې چې موږ ګنې هغه د فضایلو په زمانه کې پراته چې صرف فضایل او مور چې قدم باندې دې زمانه کې نه خبره دا نه ده وایي تاسو د دجال طرف ته ډېر په تیزۍ باندې وروان او حدیث شریف کې راځي چې د منبرونو نه د دجال تذکره وکړي نو دجال به هغه ټیم راځي اوس په نو خبره دا ده لږ خیال ساتل پکار دی وکذلک همدکه شان انزلناه نور حقیقي علم الله ته دی دا حالات چې کوم دي په حرم شریف کې چې کومې پابندۍ دي وغیره ته د دې ټولو حدیثو کې پېژندګویي دي چې حرم شریف به بند شو بیا په څه طریقه چې د مهدي صاحب ورته کي وغیره بله ودغه دي اوس کېدای شي دا نه وي بله مو کوي خدای پاک راباندې جان د سره راولي نه
داغه نه پیغمبرانو چې د خپل امت یې رولې سخت حالات دي او د هغې نه مخکې حالات د هغې نه هم سخت دي. یو نشاني پکې دا ده چې ځمکه به وخت تر وخت د ظلم نه ډکه کېږي، نو وخت تر وخت انصاف راځي که ظلم نه ځمکه ډکېږي. لکه پنکش هغه کیسه ده یو پلار غلابیان خو دا زوی وکذالک هم دکشان انزلناه موږ نازل کړي دي د قرآن عظیم الشان لره آیاتونه بینات ښکاره وان الله یقینا الله رب العزت یهدي لارهایی من هغه چا ته یریدو چې وغواړي. نو الله رب العزت الحمدلله موږ ته اسلام را نصیب کړی دی چې په دې باندې فخر کوو او الله دې توفیق راکړي چې استقامت په اختیار کړو. ان الذين یقینا هغه کسان آمنو چې ایمان والا دي والذین هغه کسان هادو چې یهودیان دي. یا لږ اختلافات مه بیانوه، دا خو د قرآن اسلوب دی، د قرآن طریقه ده. اختلاف به بیانې خو د اختلاف خپل حد ساته، دا مه وایه چې خپل مذهب مه بیانوه. یعنې د پرتوغاښ په تړلو به نه پوهېږي، هغه به راځي هغه به معلم له مشوره ورکوي چې دا خبرې دې اختلاف کړي. خبره دا ده قرآن وایي دا هغه ټیم فرقې ذکر کوي چې هغه ټیم کومې فرقې نو یو پکې ایماندار دی الله وایي، یو پکې یهودیان دي، یو پکې صوابین دي. لومړنۍ سپاره کې خبره تېره شوې وه صوابین به یا ځان منسوب کو د داود علیه السلام پسې، یا دلته به ځان منسوب کو زرتشت پسې. دا پیغمبر یا او یا نو څنګه خبرې دي بنیادي خو د صرف یو آیات پاتې دی، هغې کې د توحید خبره ده، نور خدای عالم دی کوم چې پارسیبان ورپسې. او بیا چې نورو به بعضو به ځان منسوب کړو عبادت به یې کړو، یو د یو دین نه به څه خبرې راوښتې د بل نه بل نه یا ځان به ابراهیمیان ګڼل، مختلفې خبرې به پکې. نو الله رب العزت دوی صابین دي، بل والنصارا او عیسایان دي، والمجوسه او دا مجوسیان دي د اور عبادت کوي کوم چې آتش پرست ایران کې زیات تر هغه ټیم. والذین او هغه کسان اشرکو چې شرک یې کوي، نور چې څوک بوتانو ته ټیټ پاس کېږي هغې ته سجدې لګوي. نو الله رب العزت وایي ان الله یفصل بینهم، فیصله به وکړي الله رب العزت په منځ د دې کې یوم القیامت په ورځ د قیامت د دې به فیصله کوي. نو د عقیدې چې کومې مسایل دي، د عقیدې کومې فرقې دي، د اهل باطل او د اهل حق ترمنځ فیصله به الله رب العزت د قیامت پر ورځ کوي. او هر چې اختلاف دی د اهل حق په منځ کې. مثال په طور د امام شافعي صاحب او د امام ابو حنیفه رحمه الله یو وایي چې امام پسې سورۃ فاتحه وایه، بل وایي مه وایه، په خلاف په اوله او په خلاف اوله کې خبره ده، یا په مکروه او غیر مکروه کې خبره ده. نو دا دلایل دی، یو حدیث راغشتی بل راغشتی دی، خو چې په مسلکونو باندې ولاړ د خپل خوښې ځان د دین جوړ نه کړي. نو دغه فیصله په دنیا کې شوې ده، بس یو حدیث راغلی بل دواړه اهل حق دي، د هغې ترمنځ فیصله به د قیامت په ورځ باندې نه کېږي. دا د علماو رایه ده، فیصله به د اهل حق او د اهل باطلو په منځ کې کېږي. دا چې کوم یو مذهب پسې نه ځي، اهل هوا دي د خپلې خوښې، یو مسلې د یو مذهب نه اسانه راغشتې ده، بلې د بل نه راغشتې، بلې د بل نه راغشتې، ځان له یو خپل نوم ایښی دي موږ د حدیثو پسې. ان الذين یقینا هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی، والذین او هغه کسان هادو چې یهودیان دي، والصابئین او صابئین دي، والنصارا او عیسایان دي، والمجوس او مجوسیان دي، والذین او هغه کسان اشرکو چې شرک یې کړی دی. ان الله یقینا الله رب العزت یفصل بینهم، فیصله به وکړي په منځ د دوی کې یوم القیامت په ورځ د قیامت. ان الله یقینا الله رب العزت علی کل شیء شهید، په هر څه باندې ګواه دی. الله ورسوي دی کنه الم ترى د الله دې د ګور چې مې په پلان کې دې چې د نوې کې پلان کې نه وې روپیا غشتې دا غي نه مخ ورپسې د وزیر خارجه بیان ورکړ چې زمونږ نه دومره پیسې غشتې او دا موږ د مسلمانانو د تفروقې لپاره د پیرکې خورولې. الله رب العزت وی دا څه زوینم، الله رب العزت په هر څه باندې ګواه دی. الم ترى آیات نګوري ان الله چې یقینا الله رب العزت تبارا یقینا الله یسجد سجده کوي له دغه الله ته من هغه څوک په سماوات چې په اسمانونو کې دي، و من هغه څوک په ارض چې په ځمکه کې دي، چې سم دي په ځمکه کې په اسمانونو کې سم دي، څوک دی الله رب العزت وی دا ټول سجده کوي چاته؟ الله تعالی. والشمس انور والقمر وسبغمين غورا
صحافت بلاغت ټول کیسې پکې برابر ساتلی شوي والشمس والقمر سپوږمۍ والنجوم والستوري والجبال غرونه والشجر ونې والدواب وزناور وكثير من الناس او ډېر د خلکونه الله رب العزت ته سجدې لګوي الله دې موږ دغه کې راولي او بله ډله د الله وایي وکثیر او ډېر حقا لازم شوي دی علیهم په هغې باندې العذاب او عذاب ډېر د خلکو نه داسې دي چې په هغې باندې الله لاحق کړي دي لازم کړي دي په عذاب یعنې دې ته به سزا میلاوېږي الله هم دې دغې ډلې نه وساتي ومن یهن الله او هغه چا لره چې الله رب العزت بې عزته کړي چې څوک الله رب العزت بې عزته کړي فما له بس نه به وي د هغه دپاره من مکرم څوک عزت ورکوونکي ای کاکا ټوله دنیا دې راغونډه شي خو چې الله نمرود بې عزته کړي په یو ماشي وجني فرعون بې عزته کړي په دریاب کې ورکوي نو ټوله دنیا عزت ورکولی شي نه چې یو کس دی الله رب العزت عزت ورکو بلال رضی الله تعالی عنہ په ټولو زمانه باندې وزلو په عالم کې وزلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ستا د حقوق اشاره مې په جنت کې ولیدو نو څوک هغه نه چې دې د عزت اغوښتی شي څوک هم دې نشي اغوښتی نو تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير عزت ورکوونکی ذات هم الله دی او ذلت ورکوونکی ذات هم الله دی د دې وجې په مسلمان به پرده راچې دا به نه وایي چې مړه به زما بې عزته کړو دې بې نه ستا په بې عزتۍ څوک نشي بې عزته کېدی دا د الله رب العزت ورکړه ده ډېر خلک وي یو کس ته سپک ګوري غریب وي الله رب العزت ورته عزت ورکړي داسې عزت ورکړي چې برابر عزت وي مضبوط عزت وي د هغه نه ځای لګېږي نه هذان خصمان دغه دوه ډلې دي الله رب العزت وایي دوه ډلې دي یو د اهل حق ده یو د باطلو ده په بدر کې یا یهودیان او نصارا او خپلو کې په خدای باندې جنګېده او عامو ډلو ته نو بیا مسلمان او کافران الله وایي هذان خصمان دغه دوه ډلې دي اختصمو چې جګړه یې کړې ده فی ربهم چې جګړه یې کولې فی ربهم په باره د رب کې فالذین بس هغه کسان کفرو چې کافران دي قطعت لهم کټ بکړي شي د دیو دپاره ثیابون کپړې جوړې بکړي شي د دیو دپاره کپړې من نارن یا وغیره او استاد محترم رحمه الله چې ترجمه کوله نو کټ بکړي شي د دیو دپاره کپړې او نو به دا مشران پوهېږي غالبا وایي سکښتلي شي به چې که داسې صالبات به استعمالېده هغه پښتو کې څه استعمالون وی جوړې بکړې شي د دیو دپاره کپړې ثیابون کپړې من نارن د اورنا وایي سکښتلي کېږي به د دوی نه کپړې د اورو وایي پلانکي ته کپړې اوس کښتلي ده پلانکي دپاره کپړې اوس کښتلي هغه به داسې وي نو ارمان د پښتو په اردو کې به وي فالذین بس هغه کسان کفرو چې کافران دي قطعت کټ بکړي شي د دیو دپاره ثیابون کپړې من نارن د اور کپړې به ورته ورواغوستلی شي یعنی بس ګیر چاپېره به اوري په هغې کې به چې دي اختۍ الله هم دې وساتي یصب وراچولي به شي من فوق رؤوسهم ای علی فوق رؤوسهم د پاسه د سرونو د دوی الحمیم یشیدلې اوبه به بیا الله رب العزت وراچي هغه به داسې اوبه وي یسحرو چې خوټ کوي به ویلي کوي به به دي لره ما هغه څه فی بطونهم چې د دې په خېټو کې دي کلمې ملمې هغه والله الله رب العزت په دې اوبو سره ویلي کوي هغه به ترې لاندې راوځي بیا به سمېږي الله دې موږ وساتي الله دې موږ وساتي او ویلي کېږي به هغه څه چې د دوی په خېټو کې دي والجلود او څرمنې د دوی ولهم او د دوی دپاره مقامع سټکونه به وي نو سټک نه مراد دلته غټه یا د بروز والا او یا پلک او پلکونه به وي د دوی دپاره من حدید د اوسپنې دا د څه دپاره کلما هر کله ارادو چې دوی اراده وکړي ان یخرجو چې راوځي منها د دې جهنم نه من غم د تکلیف د وجې چې په دې جهنم کې یعنی سخت تکلیف راشي او دې پکې خراب شي دې به اراده وکړي چې بره ځو نو اویا کاله یا د دې نه زیات یا ډېر په دې کې به یو غر ورخېږي جهنم کې هلته چې ورسي نو دلته نه به بیا راوښویږي یا دغه پلکونه به ورسره وي هغه به ورله سر باندې داسې ګزار ورکوي او بیا به جهنم ویښته ځي الله وساتي کلما بس هر کله ارادو چې دې اراده وکړي ان یخرجو منها چې وځي د دې جهنم نه من غم د تکلیف د دې نه د وجې د تکلیف د دې اعیدو فیها بیا به واچولی شي په دې کې
واپس بکړي شي جهنم ته وقیل لهم یا وویل شي دیوتا یا وقلنا ووایو موږ لهم دیوتا وذوقوا اوسکه عذاب الحریق عذاب د هغه اور چې سوځونکي دي او اوسکه عذاب سوځونکي لره الله رب العزت دې موږ په خپل فضل او کرم سره وساتي